څومره زمیندارو له په صوبه کې تاسو غنم ورکوي غنم دي خاوره ده او څه څه دي دغه حوالې سره راته څومره زمیندار افیکټ شوي دي لښتې څاروي او فصلونه وغیره دغه حوالې سره. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د ډیوه چینل او ریډیو چې کده شکر گزار یم چې هغوی نن راغلي دي او زموږ د دې پروګرام کاورج کوي. اصل کې دا اوس چې کوم سیلابونه تیر شو نو دې سره چې کده په اګریکلچر سیکټر کې ډېر زیات نقصانات شوي دي. پای کې زموږ فصلات خراب شوي دي، پای کې زموږ څاروي او مال مویشي هم چې کده مړه شوي دي، سیلاب شوي دي. او دغسې زموږ چې کده انفراسټرکچر چېرته چې کده وټي او واټر چینل چې کده هم تباه شوي دي. نو د دې اسسمنټ مونږ په ډپارټمنټ په لیول باندې کراپ ریپورټینګ سروسز او کنسرن ډپارټمنټ په تھرو باندې کړی دی او د هغې په لایټ کې بیا مونږ پروفیشنل حکومت نه چې کده اپروول واغېست او مونږ ورلډ بینک ایشین ډیولپمنټ بینک اف ای او یو ایس ای آی ډي ته چې کده اپروچ وکړو او هغوی مونږ ته چې کده دا اسسټنس راکړه. نو نننۍ اسسټنس د بین الاقوامي ادارې خوراک و زراعت اف ای او چې ورته وایي د هغې په تھرو باندې مونږ په اپر سوات، لوور سوات، نوشیره، 400 او سوابي کې ورکوو. نو دا پیکیج به چې کوم دی تقریبا 22,750 زمیندارو ته مې ملاویږي او په دې کې د 1 ایکړ لپاره 50 کیلو د غنمو تخم، 1 بورې ډي ای پي او 1 بورې چې کده نو یوریا سره شامله ده او دا د 1 ایکړ چې کده نو ریکوایرمنټ دی. نو که دوی زمیندار دا صحیح طریقې سره استعمال کړي نو انشاءالله د دې پیداوار به ډېر ښه راشي. سر که دغه تاسو راته ووایئ دغه تاسو خو زمیندارو دپاره دغه خاوره سره ورکړل او چې کوم څاروي تللي دي یا پولټري خرابه شوې د هغې دپاره حکومت څه کوي یا تاسو څه کردار ادا کوئ بیا دغې حوالې سره راته لږ یا تاسو چا سره خبرې روانې دي چې دې ته به څه میلاو شي. دې نه مخکې لمپ سکن راغلل، څاروي ډېر متاثره کړل، بیا سیلاب یې اوړل، دغې حوالې سره راته سر لږ څو پورې چې د ډیزیز یا بیمارو تعلق دی نو دې نه مخکې چې کده نو اف ایم ډي فوټ اینډ ماوث ډیزیز راغلی او د هغې ویکسین مونږ ټوله صوبه کې دغه کړی و. الحمدلله هغه مونږ کنټرول کړی و چې کوم افیکټډ ډسټرکټ کې وي. بیا لمپي سکن ډیزیز چې کده نو د غټ اختر سره نږدې روزو کې راغله او هغې دپاره ګورنمنټ مونږ ته یو ډېر هینډسم پیکیج راکړه تقریبا 800-900 میلیون روپۍ او په هغې باندې مونږ ویکسین واخیست او زمیندارو ته ورکړل. نو انشاءالله اوس خو هغه بیمارۍ کنټرول شوي دي. خو دا چونکې تاسو ته پته چې زنده څیزونه دي او د دې د بیمارۍ دا نوې نوې چې کوم سټرینز راځي هغه سټرینز کنټرول کولو لپاره موږ ریسرچ هم کوو او دا ویکسینز هم ورکوو. څو پورې چې د دغه انفراسټرکچر تعلق دی نو انفراسټرکچر هم موږ اسسمنټ کړی دی او د کمپنسیشن چې کومه تاسو خبره وکړه نو کمپنسیشن ورکوي پروونشل ډیزاسټر مینجمنټ اتھارټي. موږ خپل اسسمنټ او کوم ډیمیجز چې کوم ډایرکټریټس دي هغه هغوی ته ورکړي او د هغې کمپنسیشن چې کوم دی د هغوی د پروونشل ګورنمنټ نه پروونشل ډیزاسټر مینجمنټ اتھارټي دي او د کراپ او د لایف سټاک پیکیجز چې کوم دی هغه هغوی ورکړي. سره اخري پوښتنه به زه کوم دا نور ملګري هم پوښتنه کوي. تاسو چونکې زراعتو سره تعلق دی نو زه به د لایف سټاک حوالې سره یې پوښتنه وکړم. دغه دې نه مخکې های کورټ یو اډر کړی و چې د پیو ریټونه یا کوم په لایف سټاک حوالې سره چې کوم ریټونه د غوښې او د دې نه سیوا کړی شي نو په څه ضلعو کې وشو خو بعض ضلعې اوس هم داسې دي. مونږ یو څو 2 پیرې رپورټ هم که چارسده هم په هغې ضلعو کې شامله د پیو ریټونه دغې حوالې سره بیا ستاسو حکومت یا تاسو یا څه صوبایي حکومت څه انسټرکشن جاري کړي چې د ریټ تعین دې وشي یا دغې حوالې سره تاسو ډېر یو اهم خبره وکړه. خو دا ریټ اسسمنټ چې کوم د هر یو ډسټرکټ باندې چې کوم ریټ اسسمنټ کمیټي چې هغه ډپټي کمشنر چیر کوي او پای کې ریلیونټ چې کوم سټیک هولډر دي لکه فرض کړه د پیو والا کوم زمیندار دي نو هغوی کینی بلکې دې کې ډیری فارمرز اسوسیشن د ډیری فارمرز اسوسیشن هغې کې د کلو ریټ چې کوم دی یا د کوم فیډز دي د هغې ریټس دي هغه اخلي په کنسنټریشن کې. دین علاوه د هغې مینجمنټ کاسټ چې کوم دی هغه په کنسنټریشن کې لي. نو د هر یو ډسټرکټ چې کوم خپل ریټ اسسمنټ کمیټي هغه ډپټي کمشنر صاحب چې کوم چیر کوي او هغه بیا د ټول پوینټس ته ګوري چې یاره د فیډ څه ریټ دی، د دې د ټرانسپورټیشن څونه کاسټ دی، د مینجمنټ څه کاسټ دی، دا یې په بیسس باندې ریټ تعین کوي او هغه نوټیفای کوي.